السلام علیکم. زه جهانزیب یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی ټاپک په زمونږ څنګه چې موږ اکسل کې نورې فارمولې لګولې دي او بار بار به ما وی چې یاره تاسو چې کله فارموله لاګ کوئ نو ډالر ساین یا ډالر سمبل یا F4 به پریس کوئ نو دې سره به هغه سیل لاګ کیږي. نو نننی ویډیو به موږ په هغې ډالر ساین یا ډالر سمبل باندې جوړو او په دې به بحث کوو چې دا ډالر ساین په اکسل کې یا په یو فارموله کې څنګه کار کوي او دا څومره اهم دی. نو د ویډیو شروعات په وکړو. تاسو به وایئ چې دا ډالر ساین څه ته وایي او دا څنګه کار کوي. نو دا یو وړوکی پریزنټیشن دی، په دې کې د دې وضاحت ما کړی دی. دا فارموله کې سپیسیفیکیشن پیدا کوي، مطلب دا چې تاسو رو نمبرز یا کالم چې څه حساب وي د هغې سیټینګ دې کې وشي او دا په هغه ځای باندې اپسلوټ شي یا لاګ شي. بیا چې تاسو فار ایگزامپل دا فارموله کې تاسو ډالر ساین یا F4 پریس کې دا استعمال کوئ نو هغه سیل هغه کم سلیکشن چې شوي هغه لاګ کیږي په دې باندې، یا د روز په شکل کې هم او د کالم په شکل کې هم. ښه، د دې استعمال تقریبا 3 قسمه وي. څنګه چې تاسو فار ایگزامپل سیل A1 دی او د A نه مخکې تاسو کلیک کو او F4 بټن هم پریس کړه او ډالر ساین هلته ولګېدو، نو د دې مطلب دا دی چې دغه A کالم چې کم دی هغه به لاګ شي او چې دا تاسو ټریک کوئ نو صرف د دې رو حساب به بدلیږي، نور به دا په A کالم به سلیکشن لاګ شوی وي. دا یو کنډیشن دی. دویم کنډیشن دا دی چې فرض که تاسو دا فار ایگزامپل د A1 سیل د A او 1 په مینس کې دا ډالر ساین ولګو نو بیا به دا رو لاګ شوي او کالم به نه وي لاګ شوی. مطلب کو اصل تاسو د یو ځای نه بل ځای ته ډریک کوئ یا کاپي پیسټ کوئ نو صرف A1 رو به لاګ شوي وي او کالم ABC به نه وي لاګ شوی، هغه به چینج کیږي د هغې لوکیشن د حساب سره. دغه شان کو تاسو کالم او رو مخې ته دواړو مخې ته تاسو F4 پریس کو او ډالر ساین هم استعمال کو نو بیا به دواړه روز او کالم هغه سلیکشن دواړه به لاګ شي. نو تاسو دا به څنګه استعمالیږي مخکې اکسل کې ما وړوکی غونتی اگزامپل جوړ کړی دی. راځئ چې اکسل ته لاړ شو او د دې استعمال وګورو. خو یاد ساتئ چې ډالر ساین دپاره F4 استعمالیږي. F4 کې اوس په زو د ډالر ساین د استعمال لپاره یا د سیل لاګ کولو لپاره د دې دا کم 3 اصول چې دا استعمال کې به راولو. فار ایگزامپل دا یو ډیټا ده، په دې کې دا موږ سره کالم دی. زه به دا ډیلیټ کړم، تاسو ته پته ولګي چې دا A ده. دا ABC یا به دا رو د فسټ والا ډیلیټ کړم، دا اوس ABC او دغه شان دا رو 2 3 4 دا رو حساب دی دا دې سایډ ته چې لیکلی شي 1 2 3 4. دا روز دا ډیټا په روز کې داسې پرته ده، په کالم کې هم پرته ده او په روز کې هم پرته ده. خو چې دا موږ ډریک کوو کو داسې لاندې ډریک کوو نو دا صرف کالم کې یو کالم کې د A کالم کې به ډریک کېږي خو روز به بدلیږي. خو چې داسې ډریک کوو نو دا به کالم به بدلیږي خو روز به په ځای ولاړي. دغه حساب د نورو د حاکم دی. کو فرض که دا ډیټا موږ سره دې حساب کې پرته وي او موږ فارموله د کالم A کې لګو
فارموله داسې چې از ایکول ټو دا A2 پلس B2 دا به څنګه راځي دا به از ایکول ټو 5 راځي 4 جمع 1 5 دغه شان دې ته وګورئ چې فرض کالم F کې زه دا فارموله لګوم فار ایگزامپل C3 یا B3 پلس C3 او دا جو انټر کم نو دی نه به 13 راځي 8 پلس 5 13 دغه شان ای کالم کې چې زه یو ډیټا اخلم یا کلکولیشن کوم از ایکول ټو B4 پلس A4 نو ابا ما سره د دې سلیکشن د حساب د سره راځي او 9 به د دې ریزلټ راځي وس دا 5 13 او 9 موږ د حساب سره فارموله ولګول نو اعلی د دې کلکولیشن صحیح راغلی صحیح شو دې ته تاسو خیال وکړئ په دې کې یو سیروم نه علاق شوی دا چې کم د هغې اوریجنل پوزیشن دی فارموله په هغې کې پرته ده ځکه چې دا موږ ټریک کړې نه ده نو د دې دا ریزلټ چې کم دی دا 5 چې راغلی نو دا په خپل ځای باندې صحیح دی خو که زه دا ډریک کم فار ایگزامپل داسې کم فار ایگزامپل دا زه ډریک کم داسې نو تاسو وګورئ دلته د دې نوعیت بدل شو دا فارموله په خپل دا ځای پرېښودو او دلته راغله مطلب دې پسې نیکسټ کالم ته دا راغله او دغه شان د A نه B ته راغله او د B کالم نه C ته چې کوم په B کالم کې سلیکشن و هغه C ته لاړو د A کالم سلیکشن B ته لاړو مطلب 1 سلیکشن 4 ته راغلی او دغه شان د 4 سلیکشن 7 ته لاړو نو د دې ریزلټ 11 راغلو اوس که زموږ ریکوایرمنټ دې دواړو سیزونو کې څنګه چې دا دی نو خو بیا ټیک ده خو که زموږ ریکوایرمنټ د دې سلیکشن دلته لا کول پکار موږ له صرف دې سلیکشن کې کلکولیشن پکارو نو دلته بیا موږ ډالر ساین یوز کوو یا F4 به پریس کوو نو دا به لاک کیږي اپسولوټ کیږي به اوس دلته چې کومه فارموله وه هغې نوعیت دلته چینج شو صحیح ده زه به فار ایگزامپل دا یو دی د دې نوعیت چینج شو اوس په زه داسې چلو کوم چې دلته خو دا چینج شو که نه 11 ته جوړ شو زه فرض که دا لاک کړمه او د بي نه مخکې ډالر ساین زه لګول غواړم زه به دلته بي خواته به کلیک کړم او F4 به پریس کړم صحیح شو په پیله آپشن کې به دا ماته بي او 2 یعنی مطلب کالم او رو دواړه لاک کوي خو که زه بیا F4 دوباره پریس کړم نو دا بیا ماته وایي چې دا صرف ما رو لاک کړه او که زه وایم چې نه رو مه لاک کوه او صرف کالم لاک کړه نو بیا به زه F4 پریس کړم نو اوس د بي نه مخکې ډالر ساین راغلی دی مطلب دا شو چې دا بي لاک شوه اوس زه انټر کوم او دغه شان دا A هم لاک کوم ځکه زه وایم چې دا او دواړه لاک شي دا 1 او 4 صرف کلکولیشن کیږي دا نور نه کیږي ورسره نو زه به بیا دغه حساب دلته په دې بل سل کې هم وکړم صحیح شو درې پیرې مې پریس کړو نو A نه مخکې دا ډالر ساین راغلی هغه سیم ریزلټ دی 4 جمع 1 5 دلته راغلی دا چې زه اوس ډرای کوم نو دا به د خپل ځای نه خوځي وګوره A او B کې سلیکشن دی A او B کې سلیکشن دی صحیح شو دغه شان کو دا زه دې خوا ډرای کوم که نو دا به دې سره به دا د دې نوعیت ته چینج کیږي مطلب دا به دې خوا بل کالم ته نه راځي هم هغه سیم کلکولیشن به ماته ښیي دغه شان چې دا 7 زه دلته ډرای کړم نو هم به سیم ماته ښیي چې 5 دلته ډرای کړم بلکې چې هر چېرته وړم دا ماته سیم کلکولیشن ښیي ځکه چې دلته ډالر ساین د دې کالم نه مخکې ولګېدل نو کالمونو دا نوعیت ځان سره لاک کو صحیح شوه او په دې کې رو نه ده لاک نو ځکه دا چې زه داسې لاندې ډرای کوم د رو ورسره چینج شي 3 ور راغلی چینج شو دلته 4 راغلی چینج شو خو هغه بي او A په خپل ځای باندې ولاړ دی دا بي او A په خپل ځای ولاړ دي ځکه چې دا
ډالر ساين یا ډالر سیمبل موږ د A یا د B مطلب د کالم نه مخکې لګولی. اوس زه دا کار دې پسې بیا ما کلیک وکړو او زه دغه سیمبل اوس د کالم په ځای اوس رو کې لګوم، نو بیا ګورو چې څه چینجز راځي. اوس په بیا F4 دلته پریس کړم، دا ختم شو. بیا او دغه شان چې بیا پریس کړم نو B نه پس دا ولګېدو، مطلب دا د رو دا 2 چې کوم رو دا د دې نه مخکې دا ولګېدو. دغه شان دا دې کې به هم دغه شان سلیکشن وکړم. صحیح شو. د A او B نه وروسته ولګېدو او د 2 رو نه مخکې ولګېدو. اوس په راشو او د دې دا به ډریګ کړو چې اوس څه رزلټ روباسي. دا ما ډریګ کړو نو وګورئ دا په خپل ځای ولاړ دی. څنګه چې دا ما ډریګ کړو نو د دې دلته کالم نوعیت نه چینج کېدو، صرف رو به چینج کېده. خو اوس ما رو لا کړه نو اوس په چې دا زه لاندې رو حساب سره ډریګ کوم نو دا به نه چینج کېږي، صرف که داسې دې سیټ ته ځم نو د دې نوعیت به بیا چینج کېږي، دا بیا دا نور سلیکشن کوي. صحیح شو. داسې به لاندې چې کوم نو دا به نه چینج کېږي، هغه یو فګر به ما ته راوړي، سیم سلیکشن چې ما بره کړی دی. اوس دا د دې دوه نوعیتې شوې چې زه رایټ لیفټ یا هر څه طرف ته ځم د دې سلیکشن به د هغه حساب سره صرف رو وایز به چینج کېږي، کالم وایز به سیم پاتې کېږي، ځکه چې دا کالم وایز ما لاک کړی دی. اوس په راشو دریم د دې چې کوم دریم نوعیت دی چې هغه د کالم او د رو دواړه څنګه لاک شي نو بیا به د هغې په حساب فارموله کې به څه چینجز راځي. زه به وکړم اوس بیا به لاړ شم F4 به پریس کړم، ګورم به چې دا څنګه کېږي. هغې نه مخکې شو، بیا دوباره چې پریس کړم نو 2 ډالر ساین دې کې ولګېده. دغه شان په دې کې به هم سلیکټ پې کړم، 2 ډالر ساین وکړي. اوس دې ته وګورئ دا ډالر ساین د B نه مخکې ولګېدو، د 2 نه 2 نه مخکې ولګېدو، دغه شان A او 2 د دې دواړو نه مخکې، مطلب اون کالم لاک شو او رو لاک شو. اوس چې داسې ډریګ کوم نو هم به داسې راځي، یو فګر به راځي، چې داسې ډریګ کوم نو هم به یو فګر راځي. اوس په یو طرف ته هم د هغې سلیکشن نه چینج کېږي، که زه داسې ډریګ کوم به نه چینج کېږي، چې کم سیل ته ځم د هغې سلیکشن به نه چینج کېږي، او چې دا ډبل کلیک کوم دا به سیم هغه ځای ته ځي چې کم ما پیدا سلیکټ کړي دي. دې مطلب دا شو چې دا کالم او رو په دې ځای باندې لاک شو، په دې سلیکشن باندې لاک شو. نو دا سلیکشن چې چېرته هم زه دا ډریګ کوم نو دا به سیم وي. اوس په یو دا د دې ساده مثال شو. اوس ما مخکې چې کوم ویډیوز کړي دي هغې کې ما ډالر ساین استعمال کړی، اوس په هغې باندې لږ سوچ وکړئ چې هغه څنګه کار کوي. فار ایگزامپل دا وی لوک اپ فارموله ده، نو په دې کې ما ډالر ساین کم ځای استعمال کړی. دا به زه لږ را زوم کړم چې تاسو ته پته ولګي. صحیح شوه. دا په دې ځای کې اوس وګورئ دلته ما ډالر ساین استعمال کړی. دا وګورئ جي دلته مې کالم لاک کړی دی او دلته مې 1 ټیبل لاک کړی دی. پوه شوې؟ نو دا کالم مې څنګه صرف کالم ولې لاک کړی دی چې فرض که دا زه ډریګ کوم نو چې دا د دې سلیکشن ورسره دلته راځي. صحیح شوه. دا ګوره دلته زه سلیکټ کوم نو دا سلیکشن شو، چې دلته زه کلیک کوم دا سلیکشن شو. نو دا د رو حساب سره راځي، کالم باندې به په ځای ولاړ چې داسې زه ډریګ کړم نو وګورئ دا په هغې ځای باندې ولاړ دی، کالم نه بدلیږي خو رو سره به راښکته ځي. صحیح شو. دا د دې یو یوز و. اوس دا بل سلیکشن چې ما په دې کې کړی دی دا خو د دې کالم سلیکشن شو، ځکه چې وی لوک اپ کې دا لوک اپ ویلیو ده نو ځکه دا ما لاک کړی دی. په دې د پوهېدو دپاره زما د وی لوک اپ باره کې ویډیو د هغه وګورئ نو تاسو ته پته ولګي. بیا هم چې څه کوېسچن وي نو ما ته کمنټس کولی شئ. ښه، اوس په دې کې ما دا 1 ټیبل ارې چې کومه ده دا لاک کړې ده.
هغې کالمونه او د هغې کم روز چې کم دي دواړه ما لاک کړي. غونډ سلیکشن دا کم ځای کې دی، دا غونډ سلیکشن دا دی، دا غونډ ټیبل ما لاک کړی دی. ما د دې مطلب دا چې لکه زه چېرته هم ډریګ کوم دا فارموله نو د هغې ټیبل به لاکي، هغه به خوځي نه. هغه که زه دې خوا ډریګ کم نو هم دا ګوره دا ټیبل سلیکشن چې کم دی دا C2H689 دا لاک شوی دی. صحیح شو. دا چې زه دې خوا هم ډریګ کوم دا وګوره دا بالکل دا دواړه لاک شوي دي. صرف په دې کې په چینج هغه فارمولې حساب سره کالم چینج کولو نو بیا موبایل نمبر راغلی. صحیح شو. دغه شان په دې کې هم دغه سیم ټیکټیس استعمال شوي دي، په دې کې هم دغه سیم ټیکټیس استعمال شوي دي. که د ویلو که په بل فنکشن ته ځې نو هغې کې هم مونږ دغه ټیکټیکس استعمالو. که ایکس لوکاپ ته ګورې هغې کې هم دغه ټیکټیکس استعمالو. ایکس لوکاپ کې هم که خیالو کې امپلای آی ډي طرف نه پس چې کم دی نه چې زه را زوم کم نو تاسو ته پته ولګي. دې کې هم ما چې زما پر هلته زما ایکس لوکاپ باره کې تاسو ویډیو ګورئ نو هغې کې هم دا ګوره سلیکشن یې دا ټول ټیبل یې لاک شوي دي او دا ویلیو هم پیله لاک شوې ده. نو ما چې په دې فارمولو کې دا د دې استعمال کوو نو خامخا تاسو په ذهن کې به دا کوېسچن پیدا کېدو چې د دې استعمال څنګه کېږي. نو ما یو لینتي ویډیو خو جوړه کړه، خو ما کوشش وکړو چې یاره تاسو ته د دې د استعمال پته ولګي. د دې 3 قسمه استعمال دي، تاسو ته ما د هغې وضاحت وکړو. امید لرم چې تاسو به له دې نه څه نه څه هیلپ اخیستی او که بیا هم څه تاسو په ذهن کې څه کوېسچن وي څه سوال وي نو ما ته کمنټس کولی شئ. زه به کوشش کوم چې د هغې جواب به درکړم. فی امان الله.